بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا بين درود شريف ومصلي زي ما جب باقي راضي بيجي لا مسكولنا بين تلاوة القرآن الكريم تلاوة تبارا زمور مولانا محمد الرحمن سے تلاوت کرتے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. جزاك الله. زما مشرانو کشرانو امزور واسلامو سلام نوات چې څنګه تاسو ته پته ده چې زمونږ د دې دوو ورونو د دې دوو خاندانونو منځ کې دې نه مخکې د دوی رشته شوې وه د یو کېدو لپاره چې یاره دا دوه خاندانونه به ځان کې یو شي خو کېږي که کورونو کې قبیلو کې ملو کې مسلې مسایل کې دا خامخا لیکن د دې مطلب دا نه که د یو سړي په ګوته باندې زخم درد جوړ شي نو د دې علاج پکار دی داسې نه ده چې دا ګوته سړی ځان نه کټ کړي دغې شانې که هرې بیمارۍ علاج د سړی د خپل د جسم اعضا کټ کوي نو یو ځل به دې تش ګوند ور پاتې شي د سره د ده لاسونه پرې پاتې نه شي دغې دپاره دغه مثال د رشتو دی که په رشتو کې یو بل سره درګزر وشي یو بل ته معافي وشي د معافي خو د ټولو نه غټه خبره چې ده دا الله څخه من زر ګناهونه کوو او بیا ووایو چې الله غفور رحیم دی ما به بخي دغه شانې ده که نه من زر ګناهونه کوو بیا ووایو چې الله به مونږ بخي نو پکار بیا داسې ده چې که د چا انسان نه غلطي وشي نو چې موږ هم هغه نه د دې صله الله تعالی ورځ په قیامت انسان به ورکوي چا چې د دوو کورونه جوړ کړي دي الله تعالی د هغه کور جوړ کړی دی او هغه په جنت کې ځای ورکړی دی چا چې د دوو کورونو کې شیطانت کړی دی هغه خدای تباہ او برباد کړی دی او هغه درجه د منافق ورکړې ده او د منافق په جهنم کې هم ځای نشته وایي چې د کافر نه بدتر سړی دی دا منافق چې کوم په دوو کورونو پروانولو کې دوو خاندانونو تباه کولو کې کردار ادا کړی دی زما ورونو موږ چې ستاسو مسله وشله مسایل په دنیا کې کېږي خو نعوذ بالله الله تعالی ځمکې له راځي نه د چا مسلې نه حل کوي ما دپاره تا للیږي او تا دپاره ما للیږي کله چې زما مسایل وکړم او تاسو خلک ما څخه راغللی نو زه دې پوه شم چې دا زما خیر له راغلي دي او زه دې هغه خبره ومنم نو الله به ما کامیابه کړي که کله تاسو مسایل وکړل او زه تاسو له راغلم نو پکار ده تاسو ما سره ومنئ چې دې کې به خیر وي دې کې به د الله رضا وي نو دا کارونه داسې ده دنیا کې دا زندگی چې دا داسې چلیږي زما ورونو مسله د دې بچی ده نن دې جرګه دا فیصله وکړله چې دا بچی به خپل په کور کې خپل خاوند سره پاتې کېږي دا اخري او اټل فیصله ده څوک یې مني که نه مني دا به مني به ځکه چې تاسو دا واک ما له راکړی دی او زه خپل واک تاسو ته کیم دا بچی که په پنجاب کې پاتې کېږي که په ګلګت کې پاتې کېږي که په سکردو کې پاتې کېږي که شمدړه کې پاتې کېږي که په ملتیا کې خپل کور کې پاتې کېږي دا به خپل کور کې خپل خاوند سره پاتې کېږي دې سره که تاسو ورولي کوئ ځان له کوئ که نه کوئ چې قطع تعلق کوئ خو دا به خپل د کور نه شړی نه دې سره به شر نه کوئ دې سره به لانجه نه دا بېله خبره دویمه خبره که دا بچی دې بچي پسې تښتېدلې راغلي بیا خو موږ د دې بندوبست وولي که تاسو غوښتې ده نو بیا د دې بندوبست نشته تاسو باقاعده دو کور ته تللی یئ تاسو دونه رشته غوښتې ده دو تاسو له رشته کور کې نری مرۍ مسایل کېږي د بچی خاوند شته
د خپلې ښځې ته سمه لار وښیي او د خدای د رسول لار وښیي. د بچی سرشتې هغه د بچی له کینې خپلې بچی ته د صراط المستقیم لار وښیي، د خدای او د رسول لار ورته وښیي. خو ستاسو د بقایو کسانو به بچی سره د بچی رشتهدارانو سره تعلق نه وي. که د خوالي تعلق وي نو زر زره کوئ یو بل سره، خو د بدوالي تعلق به نه وي. دا دویمه خبره. درېیمه خبره دا ده چې په دې فریقینو کې کم سړي به نیکسټ کم سړي به هغه که زمونږ د شګورو والو وکړل او که زمونږ د دې وکړل په خدای سامه دا جرګه کلمه ووایئ لا اله الا الله محمد رسول الله موږ د مظلوم سړي که هغه وخت کې مظلومان د شګورو والو زه به د شګورو والي سره یم دې ور باندې به کیس هم کوم د سره به شر هم کوم د سره به لانجه هم کوم. ولې که ګرم دا خلک وو نو زه به خپل دې رور سره یم دو سره به شر هم کوم دو سره به کیس هم کوم دو سره به هر څه. ٹھیک شو جی. کم سړي پیل وکړ 5 लाख روپۍ به جرګې له جرمانه ورکړي. دا چې کومې خبرې زه کوم دا به بار په سټام لیکو ما باقاعده دا سړی ویډیو ته ودرولې دی چې ته زما ویډیو جوړه کړه. سبا که سټام نه نو کم از کم دا ریکارډینګ به موجودي او تاسو ټول خلک به پکې ناست یې د خدای حکم سره دا موږ سره ژوندی ثبوت دی. دویم شرط دا شو. دریم شرط دا دی چې ټولو نه پهله زه د کلي د علاقې د مشر حیثیت سره د دې شګورو والو نه معافي غواړم. کاکا زه درنه غواړم ما چې درنه وغوښتله که نه ما چې تا نه معافي وغوښتله دا تا نه د ملوکړیا هر سړي معافي وغوښتله. ولې دې ملوکړیا ته مشر جوړ کړی په دې کې کابلیانو مو وغوښتله دې کې کوستانیانو مو وغوښتله دې کې سواتي مو وغوښتله دې کې پښتنو او ټولو به فرض دی چې تا ته ووایي چې موږ غلط شوي چې الله ته خپله غاړه صفا ٹھیک شوله جي. درېیمه خبره دا ده چې کوم ستاسو ګاډۍ مات شوې دي ما د ګاډي سروې کړی دی د ګاډي صرف شیشې ماتې دي هغه شیشې به دا پالټي تاسو نه اچوي. ٹھیک شوله جي. درېیمه خبره دا ده چې خپل اولاد به توم پوه کړي خپل اولاد به دي توم پوه کړي. نن هم که دا شر جوړ دی د مشرانو نه دی جوړ د اولاد نه جوړ دی. آینده لپاره خپل اولاد پوه کړئ چې یو ځل بیا په سپینې ګیره تاسو تانې ته راغلئ. نن تاسو دې تانې ته راغلی وکتل دا د عزتدارو خلکو ځای نه دی دا د بېعزتو خلکو ځای دی. او کوم سړی چې په عزت باندې پوهېږي نو هغه له 100,000 روپۍ لګوي خپل عزت بچ کوي. له 100,000 روپۍ تاوان کوي خو خپل عزت بچ کوي ځان تانې ته نه راوړي. بیا دا زما دونه خو بزرګان ټایپ سړي دي دو ټول عمر په تبلیغ کې تېر کړي. ولې د دو اولاد لوغلې غلطي وکړه نو دا یې د دم رګي سره دې ته راوړو. د دې نه وروسته خپل اولاد چې کوم دی هغې ته د قواني او د سمې خبرې تلقین وکړي. څلورمه خبره دا ده دا سړی وایي چې زما تاوان شوی دی 1 लाख روپۍ. ټیک شوله جي. ما 1 लाख روپۍ ما دې کېنو ما دې ته مې ته د ورځ د قیامت ذمهوار یې که هغه جان کې په دې کې څه خبره کېږي ته به د دې ذمهوار یې زه به د دې ذمهوار یم. د هغې وجه دا ده ته رښتیا وایي دروغ وایي ما ته پته نشته دی رښتیا وایي دروغ وایي ما ته پته نشته. ما خپل د جرګې په دغې او خپل د واک په دغې دا یوازې زما کیسه نه ده. دې واک کې چې ما څومره خلک بوتي دي دا ممبر صاحب په دغه واک کې تل دی دا زموږ استاد جي په دې واک کې تل دی دا زما ورور دی دی په دې واک کې ما سره تللی دی ته بیا هلته موږ سره دا قاري صاحب دی دا موږ سره تللی دی دا زموږ ممبر صاحب دی ذاکر خان دا موږ سره تللی دی هغه ماسټر صاحب چې کوم دی هغه موږ سره تللی دی. دا فیصله یوازې زما نه ده موږ ټولو په دې باندې ډسکس کړې دي او دا فیصله موږ تاسو دپاره کړې ده. زما د دې رور ستاسو د دې خورۍ د ده موږ سره په دې کې رایه ده لاره ده هر څه دي شامل دي. زه صرف اناونس کوم تاسو ته. ټیک شوله جي. دی وایي چې زما 1 लाख روپۍ لګېدلي دي موږ جرګې دلم کټوتي وکړه او په تاسو هم تاوان واچوه. تاسو موږ داسې پرېنښلی او د ده موږ به ټوله ونه منله. منګه دا فیصله په 55,000 روپو باندې وکړه. 55,000 روپۍ به تاسو دوله نغدې ورکئ او د دو شیشې چې کومې دي هغه به دوله واچوئ. پاتې زه د جنرل کونسلر د UC جولندریا ریاض خان آف ټیټولۍ د ده ډېر زیات مشکور یم چې ته انتک محنت کړی دی په دې کې او دا جرګه یې جوړه کړې ده او دې ځای ته یې راجمع کړې ده.
دینا بعد دوسرا زمن پیر صاحب دے دودوم دے کے ډیر غټ کردار دے دا څلورمه پنځمه ورځ دا دیم په دې کې منډي وي الله تعالی دې دلهم دې اجر ورکړي او د هر قدم دی ولا نیکي ورکړي دینا علاوه دا زمون نور کسان کونسلر شایلوم دے محمد روم دا وی سی چلندرونا دوم دې کې ډیر ښه کردار کړی دی الله تعالی دې دلهم اجر ورکړي دې کې چې چا کردار کړی دی الله دې ټول اجر ورکړي زه معافي غواړم دا دواړو پاڼو دغه وجه دا ده چې څوک کدا څنګه کوم نو دا کارونه بیا نه کیږي خو الله دې تاسو ته نیکه هدایت راکړي او د یو بل سره د ورولۍ کولو توفیق راکړي کیسه تاسو ټول واورېدله ما ښه په غور تاسو ته وکړله د دې خبرې به تاسو دواړه ولا پالټای پابند یې دا سړی به خپل کور کې پاتې کیږي پنجاب کې پاتې کیږي چرته پاتې کیږي ستاسو خلکو دوسره کار نشته دا ښځه خاوند دي په ځان کې د دوی خپل مور پلار ځان کې شته هغوی د ځان له خپل فیملي سیسټم خپل برابر کړي دوی له دې کور کې کښېنوي د خدای او د رسول لار دې ورته وښیي او سمه طریقه دې ورسره وکړي البته زما دا بقایدونه چې کوم دي که دوی له دوی سره ښه کېدل نو بېشکه ځان له دې کوي که نه کېدل نو شر او لانجه چې کومه ده دا به ورسره نه کوي کم سړي دوباره زیاتیاتو کو یو ځل بیا ویم دا جرګه به موږ مظلوم سره یو موږ په جومات کې ناست یو دا کلمه موږ ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله موږ جرګه چې کومه ده دا به موږ د مظلوم سره یو دغې جرګې پاسه زموږ اینډ شو زموږ کیسه ختمه شوه ستاسو ځان کې راضینامه وشوله ټولو نه پهله ته پاسه راجي صاحب ته پاسه هېڅ خبره نه هېڅ ته پلان هېڅ خبره ځان کې کاکا تم پاس الگ کا تم راش تم راش دوسرا بل بقایا کل سر دے خیر دینا سلام تاسو خیر راش دي ترونو سره خپل سلام وکړه راش بچي دا تاسو کوم دي صاحب لاران دي د سلام کا تلوي سره کې خبره تاسو 55,000 په اقواچو د جرګې لپاره پاسنه 5,000 روپۍ الله دې عزت مند خدای دې د جرګې د ما سره الله دې عزت مند الله دې تعالی دې اجر خدای دې تعالی اجر کی کې دوا دا پیسې چې کومې وي په 55,000 روپو کې 15,000 روپۍ د زمون کاکا د شډوړو والی مسجد پرې الله تعالی دې دل دې اجر او لاس پورته کوي دوا وکړي الله دې تاسو کې اتفاق اتحاد پیدا خدای دې تاسو نه دا نفرتونه ختم کړي الله دې تاسو مسائل قدرتي کړي الله دې تاسو مدد وکړي والله بعد زورنا جاكم يقوز بخيلي كينا أحسن بخيلي ده اللي بعد مبارک ہو جی مبارک